اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو، اللہ رب العزت در رمضان مبارک امیاز ہم مستاسو کو زندگی کی یو پیری بیار ہوستے دا. چه خوک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چه داد رحمتونو برکتونو ڈکا میاشتا، او پدې میاش کې د الله رب العزت رحمتونه په خاص طور باندې مسلمانانو باندې راوریږي، او د الله رب العزت طرفه په دې میاش مبارکه کې په امت محمدیه علی صاحب الرسول کې د مسلمانانو روزي الله رب العزت زیاته کوي. او په دې مبارک میاشت کې ما مخکې معرض کړو چې الله رب العزت یو څو داسې عبادات د دې امت دپاره منتخب کړي دي چې هغه د دې امت رفع درجات دپاره الله رب العزت دې امت له ورکړي دي. دا ماہ رمضان مبارک 3 عشری دا، اول عشرہ، دویم عشرہ، دریم عشرہ. حدیث پاک کے راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی کہ رمضان مبارک رنبنائی لسرزی حقیقہ عشرہ اول ویلکیگی، او پا اصطلاح دا اللہ رب العزت کے دیتا عشرہ رحمت ویلکیگی. مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام چڑنبنے عشرہ حغد رحمت عشرہ دا، دویم عشرہ حغد مغفرت عشرہ دا، او دریم عشرہ حغد عتق من النار یعنی دا جہنم دا خلاصی عشرہ. دا رحمتونو برکتونو عشرہ ختم شولا، دا مغفرت عشرہ ونو ختم شی بازیگر. دا عتق من النار یعنی دا جہنم دا خلاصی عشرہ چې کوم دی هغه به شروع شي.
په ماه رمضان مبارک کې علما او معمولات ذکر کړی دي چې مسلمان با رمضان مبارک کې د روزې سره سره د خپل ژوندۍ معمولات څنګه تیري. حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې په رمضان مبارک کې 15 اعمال داسې دي چې هغه هر مسلمان له ضروري دي چې کوي او هغه 15 اعمال د دې دریو واړو عشرو سره چې کوم دي تعلق ساتي، د رحمت د عشرې سره، د مغفرت د عشرې سره او د جهنم د خلاصي د عشرې سره. د ټول نړمبه او د ټولو نمخ کې د قران کریم د تلاوت اهتمام په ماه رمضان مبارک کې څنګه بار بار دا وایو چې د قران کریم او د دې میاشتې تعلق دا لازم او ملزوم دی. ځکه قران کریم په دې میاشتې الله رب العزت نازل کړی دی او بیا په دې میاشت کې چې کوم دی د هغه تلاوت چې څومره په کثرت سره مسلمان کوي، ایمان والا کوي، د هغه زیات ثواب دی. او مخکې موږ بار بار دا خبره عرض کړې و چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خپل معمول په رمضان کې داو چې هر قسم تعلق په چې کوم دی هغه کم کو، هر قسم وظایف او هر قسم معمولات په چې کوم دی هغه ریخ اودل او د قران کریم تلاوت کوي. دارنګه صحابه معمولات، علما او بزرگان او اکابرینو معمولات کوم چې کوم دا خبر راځي چې په کثرت سره په رمضان مبارک کې د قران کریم تلاوت کوي. د ټول مخکې د قران کریم تلاوت هر حال کې هر وخت کې هر حصہ کې د رمضان مبارک د څومره ټیم موږ تاسو ته ملاويږي چې موږ تاسو د قران کریم تلاوت ته چې کوم نه هغه ټیم وکړو. یعنی دې ته نه ګورو چې دا سار دی، دا ماښام دی، دا مازدیګر دی، دا ماسپښین دی، دا وخت دی، دا بې وخت دی، دا مکروه وخت دی، دا چې کوم دی پلانټ نه، بلکې چې څه ټیم موږ تاسو ته ټیم ملاويږي چې موږ تاسو قرآن کریم راخلو او داغی تلاوت کو پا کسرت سرا اللہ رب العزت بعد دے کسرت کو جباندی او دے قرآن کریم دے محبت او رشتے پا وجباندی جکم دے دا ٹول کال دا قرآن کریم دا تلاوت ثواب متصور او دا مشاہدہ دا حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی کہ کم مسلمان پر رمضان مبارک کې د کم عمل ابتدا وکړه، یعنی هغه عمل پر تمام رمضان کې وکړو، نو په غیر رمضان کې به الله داغي د عبادت توفیق الله غلور کړي. کنن موږ تاسو پر رمضان مبارک کې د قران کریم تلاوت په کثرت سره وکړو، سار او ماقام وکړو، زیات وکړو، نو بغیر رمضان کې به الله رب العزت دا رشتہ د قران کریم سره زموږ استادو باقی او ساتي او د دې محبت په مینا باندې به الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې موږ تاسو با بغیر رمضان کې چې کوم دی بیا په کثرت سره د قران کریم تلاوت. دویم چې کوم ذکر شوی دی هغه پدې ماه رمضان مبارک کې د لا اله الا الله کثرت، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. ذکر په حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې په دعاګانو کې د ټولو نه بهترین دعا چې کوم دی هغه الحمدلله ده، او په ذکرونو کې د ټولو نه اوچت ذکر چې کوم دی هغه د لا اله الا الله ده. لا اله الا الله د دې ذکر چې کوم دی په رمضان مبارک کې انتهایی زیات په کثرت سره کول پکار دي. ځکه حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې د رمضان مبارک په شروع کېدو سره الله رب العزت
د جهنم دروازې بند کی، د جنت دروازې چې کوم دی هغه کولاو کی، او هغه سرکش شیاطین او جنات چې کوم دی هغه الله قید کی چې په رمضان مبارک کې د امت روزدار چې کوم دی هغه نه تنګي. دارنګي چې موږ او تاسو د لا اله الا الله کثرت کوو، د دې ډېر زیات فضیلت نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دی. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې څوک په اخلاص سره لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه یو پیری وای نو الله رب العزت د ګناهونو د معاف کی، سیئات د معاف شي. او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې څوک سل پیری دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله نو رب ذوالجلال به د نام اعمال نه د یعنی د فرشتو چې کوم د لیکلو کتاب دی چې د ټول ژوندۍ نام اعمال چې دا د کړه وړه چې کوم دی په هغه کې لیکل کېږي، د هغه نام اعمال نه الله رب العزت چې کوم دی د ګناهونو میټاو کی، سیئات خطاونه ته ختم کی، او نیکی چې کوم دی د هغه په ځای باندې ولیکلي. زما عزت مندو دا الله رب العزت یو غیبی نظام دی، یو لا محدود نظام الله د دې امت لپاره، د دې انسان لپاره، د مخلوقات لپاره جوړ کړی دی. موږ او تاسو دا سوچ لګو چې موږ لکه د قران کریم د هغه آیت مفهوم دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. موږ الله عبث پیدا کړیو؟ نه، عبث نه یو. مونږ الله د یو خاص مقصد او د یو خاص مشن لپاره الله د دنیا ته را لېږلی. نو انسان دې دا سوچ نه کوي چې زه داسې دنیا ته راغلی یم، زما د زندګۍ څه مقصد نشته، بس چې ما څه ووې څه مې وکړل، څه مې ووې څه مې وکړل او څه مې په سمجھ کې راغلل، بس زه به هغه کوم. نه، یو لحظه، یو وخت، یو منټ، یو سیکنډ ستا حسابیږي، هغه لیکل کېږي. نگران فرشتې په تا باندې مقرر دي، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، هغه فرشتې په تا باندې مقرر دي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، چې هغه هر وخت د الله رب العزت په اطاعت کې ژوندۍ تیری او یو لحظه چې کوم دی د الله نافرمانی نه کوي. پتا باندې الله محافظ فرشتې مقرر کړی دي او د هغه محافظ فرشتو مختلف ډیوټیانې دي ستا په وجود باندې، ستا په زندګۍ باندې. او په هغه کې ځینې فرشتې داسې دي چې هغه ته کرامن کاتبین، هغه عزتناکې فرشتې ویل کېږي چې هغه لیکلو والا فرشتې دي. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ستا د زبان نه یو داسې کلمه، یو داسې لفظ نوی راوته چې هغه پتاک کې ناس دي، په انتظار کې ناس دي فرشتو چې کوم دی هغه لیکلی دي. وستا مرضی ده اما شاکرا و اما کفورا، چې ته لاره د چا اختیار ای. ځکه په دنیا کې الله رب العزت د هر انسان له اختیار ورکړی دی. قرآن کریم کې الله فرمایي وهدیناه النجدین، دو لارې الله رب العزت په انسان باندې چې کوم دی هغه دو لارې دله ورکړي دي، اما شاکرا و اما کفورا. دې د الله فرمانبردار جوړېږي او که دې د الله ناشکر او نافرمانه جوړېږي، دا په دې انسان باندې. ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت، چې د کم کار، د کم خبرې او د کم طاقت الله دې مکلف جوړ کړی دی، د هغې مطابق په چې کوم دی عمل کوي. د خپل طاقت نه زیات بوج الله رب العزت په چا باندې نه اچوي. نو ما عرض کوو چې الله رب العزت پر رمضان مبارک کې د ټولو نه بهترین ذکر چې کوم دی هغه د لا اله الا الله دی.
لا اله الا الله په کثرت سره ویل پکار دي. چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت د لا اله الا الله تذکرہ او دا د جنت د دخول دروازه ده. دا د زمکو د آسمانونو روح دی. دا د زمکو د آسمانونو کامیابی ده. دا د انسان رڼا ده د آخرت د قبر حشر د پل صراط. او بیا زما عزتمندو په درېمه درجه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا استغفار کثرت کول. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. مختلف استغفار چې کوم د احادیثو کې ذکر شوی دي چې کوم چاته یاد وي که چاته اوږد استغفار نه وي یاد، علماء لیکي چې د صرف او صرف دا الفاظ وي استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله ربي. مطلب په استغفار کې څه ده؟ بخښنه وغوښتل، د الله نه معافي طلب کول دي، د الله نه د خپلو خطاونو او ګناهونو درگذر کول دي. او بیا د دې ډېر لوی فضیلتونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي دي. حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں چې څوک په دنیا کې په خپل ژوندۍ کې په کثرت سره استغفار کوي، په کثرت سره د الله رب العزت نه بخښنه غواړي، په کثرت سره د الله رب العزت نه بخښنه غواړي، نو د دې په وجه باندې الله رب العزت د باندې داسې لارې کولاو کی چې د دنیا د سختونه، د دنیا د بیمارونه او د دنیا د مشکلاتونه به الله رب العزت راوباسي. کده تنگ دست وي تنگ دستی به ختم شي، کده د رزق مسله وي د رزق مسله به الله حل کړي، کده بیمار وي الله رب العزت په د بیماری د هغه مرض نه چې کوم د صحت یابي ورکړي، کده پس مشکلاتو کی گرفتار وي داغي مشکلاتو نه به الله دې استغفار مبارکات باندې راوړي. یو واقعا علماء ذکر کړی دا وي حسن بصری رحمت الله علیه له سړی راغی ته حضرت زما اولاد نشتا، هغه ورته په کثرت سره استغفار کوي. لک سات یې شو بل راغی حضرت زما د وسیدلو د پاره چې کوم دې باغات او کور مال پکاري دا ما سره نشتا، وي کثرت سره استغفار کوه. بل راغی حضرت زما کا غشتا او ما باندې چې کوم دې دا غزمه کې دا د ابو لار نشتا، یعنی هغه ابو زما کې دنه را رسی، هغه ورته په کثرت سره استغفار کوه. لک سات یې شو بل راغی حضرت زما اولاد نشتا او زما سره مال نشتا، ما ته څه وظیفه وخیا. حسن بصری رحمت الله علیه ورته ارشاد فرمای استغفار کوه. شاګردان ناسو یو شاګرد ته تاسو کو چې حضرت دا کو مختلف مسائل او علاج مرتیو خو دا څه وجه ده، یعنی هغه راغی زما اولاد نشتا او ته استغفار وایا، زما مال حال نشتا تا او ته استغفار وایا، زما کور نشتا تا او ته استغفار وایا، زما جیداد نشتا، زما پټې نشتا، زما نیل نشتا، زما وب نشتا، استغفار وایا. نو خبره خو مختلف فيه لیکن علاج دی ورته یو کو. حسن بصری رحمت الله علیه کامل بزرگو اولیاءو کې علماء کې او بڑیر لوی منصب باندې الله رب العزت زندگی ورکړې و. هغه د ارشاد فرمایي قران کریم کې تاسو ندی ویلي يرسل السماء عليكم مدرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا.
یعنی د کوم خبرو چې د خلکو تپوس کو د سائلانو او تپوس کوونکو چې د خپل مطالبه چې کوم دی د هغې تپوس یې وکړو دا په دې آیت کې الله ټول ذکر کړي دي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين الله بولا مال حال ورکي الله وبي باران راوري ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا رب ذو الجلال مرتا داسي باغات ورګي داسي کندرات پورته ورګي د دې کثرت په استغفار سره نو د دې ټول علاج الله رب العزت په دې کې خو دی او بیا علماء لګلي دي چې د کثرت په استغفار کې الله رب العزت د دنیا نوې بیمارو لری کېدل کې خو دی چې څوک په کثرت سره استغفار کوي ننانی وداسي بیماری د هغې نه به الله د حفاظت کوي او دا یو صدقه ده حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې تاسو د خپلو مریضانو یعنی د خپلو بیمارانو علاج چې کوم دی هغه په استغفار باندې الله نه طلب کوي نو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کی دا استغفار ہر وقت کی کم نے پا کثرت سره دا استغفار ورد کول او ما مخی عرض کو چه مختلف الفاظ سره استغفار ذکر دے حدیث مبارک ہوگی چه چاہتا کم استغفار یاد یا غدی ہو او کچاہتا اگد نہیں یاد نو صرف استغفر اللہ ربی دادی ہو د دې په برکت باندې به الله ټول ضرورت پوره کوي دې په برکت باندې به الله رب العزت مشکلات آسان او دا د رمضان مبارک خاص وظیفو کې داخله ده او سلورم نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې عتق من النار لکه موږ تاسو د سار نماز نه وروسته د ماښام نماز نه وروسته او بیرې کوم دا وای اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار الا د جهنم د اور نما مال پناه راکې ما اوساته د جهنم د اور نو په کثرت سره پر رمضان مبارک په دې درو عشرو کې په دریم عشره کې کوم دا دعا په کثرت سره پکار دا چې الله ما د جهنم د عذاب نه مال حفاظت راکې ما د جهنم د اور نه مال حفاظت راکې د جهنم دا غ فرشتو دا غ عذاب ور کولو معذب فرشتو نه زما حفاظت وکي د جهنم دا غ طبقاتنا چې پاغه کې جهنميانو ته تکالیف ملاوي یا الله دا غي نه زما حفاظت وکي د جهنم چې کومه ګرمي د داغي نه زما حفاظت وکي د جهنم کې چې کوم واديات دي داغي نه زما حفاظت وکي د جهنم د داخلي نه زما حفاظت وکي حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې جهنم داسې یو کور نه دی دا د الله جیل خانه ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې زه په داسې وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حاضر شوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام رنگ مبارک د چهره چې کوم دی هغه متغیر وو یعنی بدلون پکې راغلی و وی ما ته تاسو کو چې یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نن زستاسو د چهره انور مبارک رنگ چې کوم دی هغه متغیر ګورما دا ولی نبی علیه الصلاۃ والسلام را ارشاد فرمایل چې حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام را او د حضرت جبرئیل نه ما د جهنم تاسو کو چې الله رب العزت د جهنم څنګه تیار کړی دی دا د الله په خانه الله څنګه تیار کړی دا وی داغي حالات واقعات را ته بیان کړل داغي په جواب چې کوم دې زما د چهره انور مبارک رنگ چې کوم دې هغه متغیر شوی دا دونه سخت ځای دی د الله او دې ته زما امتیان سي دې ته مسلمانان سي دې ته کافران سي زما امت په دې ته الله داخلي دومره سخت ځای دی حضرت جبرئیل علیه السلام
ورته ټولو نه مخکې دا ارشاد فرمایل چې الله رب العزت زر کاله په جهنم کې اور بل کو هغه زر کاله نه بعد چې کوم نه هغه اور هغه سور شو بیا یې نور زر کاله په هغې کې اور بل کو هغه اور چې کوم نه هغه سپین شو او بیا یې زر کاله په هغې کې اور بل کو نو هغه اور تور شو اوس جهنم تور تپ دی او تور چې کوم نه په هغې کې هر څه تور دی درې زره کاله چې په یو ځای باندې اور بل شي زما عزتمندو حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي که د جهنم د جهنميانو د لباس یو کرتا دا آسمانی دنیا ته چې کوم دی الله را نازله کی صرف د لږ ساعت لپاره د هغې د بدبو په وجه باندې د هغې کرتې او کمیز د هغه بدبو په وجه باندې او د هغې تپش په وجه باندې او د هغې د هغه ګرمۍ په وجه باندې به نه په مشرق کې انسان جم دی پاتې شي نه په مغرب کې انسان جم دی پاتې شي او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي قرآن کریم کې چې څنګه الله د جهنم د زنجیرونو ذکر کړی دی کوم زنجیران هغه زنجیران چې باغې باندې به جهنميان تړلي د هغې زنجیر یو کړی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي چې یا رسول الله کچری د هغې جهنم د هغې زنجیر یو کړی په دنیا کې په یو غر باندې کېښودلی شي نو د هغې د تپش په وجه باندې د هغې د سوروالی په وجه باندې او د هغې درونوالی په وجه باندې به هغه غر ریزه شي پاش پکې تباه و برباد شي ختم شي یعنی غر به بیا پاتې نه شي او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي که د جهنم نه لږ شانتي د جهنميانو چې کوم خوراک دی د جهنميانو چې کمی اوبه دي قرآن کریم ټول په تفصیل سره ذکر کړي د هغې نه لږ شانتي مقدار ستاسو په دې سمندر کې واچولی شي وایي تاسو په دا سمندر ګورئ چې دا به داسې کولتا هوا یعنې دا به چې کوم دی داسې خټ کېدلې لکه مونږ او تاسو په چوله باندې اوبه کېږو او لږ ساعت په هغې باندې تېر شي او هغه اوازونه کوي داسې به ستاسو دا سمندر چې کوم دی اوازونه شروع نو په رمضان مبارک کې خصوصا په درېیمه عشره کې لازمی د دې خبرې نه چې کوم دی پناه غوښتل دي د الله د قیدخانې نه د الله د دې جهنم نه او د جهنم د طبقاتو نه د جهنم د هغه معذبو فرشتو نه هر وخت پکار ده لیکن په خصوصیت سره په رمضان کې دا د رمضان وظیفه ده دا د رمضان مبارک د آخري عشره وظیفه ده لکه څنګه چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یا رسول اللہ کہ پر رمضان مبارک کے شب قدر اللہ رب العزت ما ترا نصیب کی باقی کی سو غواړم د الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا وکړه وای خو ولا ورته چې دا دعا وای اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا تدا دعا په کثرت سره وای باقی کی الله رب العزت استا ګناہوں ته معاف دا د رمضان مبارک وظایف او پنځم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د جنت د دخول د الله نه دعاګانې غواړي جهنم چې څنګه د الله مهمان دغه د صورت وي جیل خانه د الله د کافرانو لپاره الله رب العزت د قید وبندي د صحبتونو چې کوم دی یو بد ځای جوړ کړی دی دغه شان جنت دارا مسلمانانو د پاره د فرمانبردارو د پاره د امت مسلمه دا فرمانبردارو د پاره الله رب العزت د ضیافت یو مقام کې خو دی د کامیابی او اکرام یو ځای مقرر کړی دی دا د الله مهمان خانه د خلکو د پاره او د دې مهمان خاني
بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې دا داسې مهمان خانه د الله دا جنت چې دا نه چا لیدلې ده او نه دې انعامات چا لیدلې دي او نه دې نعمتونه چا لیدلې دي او نه دې کې چې کما موسیقي الله رب العزت یو زموږ استاد د دنیا موسیقي ده کنه چې دا غي په وجه باندې په انسان کې خمار راځي انسان چې کوم دې بیلاری کیږي او دا د دنیا موسیقي ځکه الله رب العزت او دا الله رسول چې کوم دې هغه حرام ګرځولې دا چې باغی سره انسان کې شهوت راوچتي او دا هغه شهوت په وجه باندې کوم دې انسان د ګناه مرتکب جوړيږي او ډېر ذلیل خلق خدا وې دنیا موسیقي چې کوم دې دا د روح غذا ده دا د روح خبره ده دا د روح غذا نه ده د دنیا موسیقي دا د روح غذا نه ده حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې زه دنیا ته الله د دې د پاره را لېږلې ما چې زه د الله لعب او د موسیقي دا کوم شیزونه او کومه حالات چې کوم دي دا زو مات کما او دا ختم کما یعنی دې د ختمولو د پاره الله د دنیا ته را لېږلې او نن ډېر خلک کوئی موسیقي چې کوم دي د دنیا دا وې د روح غذا ده دا د روح خبره ده د روح غذا د الله قران دی د روح غذا د الله عبادت دی د روح غذا د الله یاد دی الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړونو اطمینان د الله په ذکر کې الله د الله په یاد کې الله کې خو دی نو د جنت د جهنم نه پناه غوښتل او د جنت طلب چې کوم دی دا وظیفه د زموږ استاد لپاره په رمضان مبارک او بیا زما عزتمندو شب قدر دې په رمضان کې اعتکاف او مسنون عمل دې پر رمضان کې ان شاء الله پر روان جمعه باندې باغی باندې بیا تفسیر کو الله دې ټول عمل توفیق راکړي او الله رب العزت دې د رمضان مبارک دا عبادت په خپل دربار قبول او